په روژه کې نن ټایم چې کومې اسلامي ډرامې ورته ویلی شي لکه مخکې کې راته غول به اوس د نورې راوتلي دي دا پکې کتل څرنګه دي نو ځینې خلک دا وایي چې یاره په دې باندې روژه ماتېږي ځینې وایي چې په باندې نه ماتېږي نو لکه اصل کې اول خبره د روژې د ماتېدو ده نو روژه دا ماتېږي په خوراک باندې په څښاک باندې او داشانتې په خپل انساني ضرورتونو کوم قایمول چې دي که نه خواهشات هغې په پوره کولو باندې روژه ماتېږي البته دا ډرامې کتل په دې باندې د روژې چې کوم ثواب دی هغه پې باندې نه میلاویږي الله رب العزت د انسان د معدې بړاس د لوږې تندې هغه تکلیف الله رب العزت د انسان خوښ دی او انسان له الله رب العزت درجې ورکوي کله چې انسان په روژه کې ګناهونه کوي که هغه په هر قسم کې وي خو په هغې ګناهونو د وجې نه د روژې هغه ثوابونه هغه برکتونه مکمل د انسان نه ځي لکه څنګه آرام خوړل دي د آرامو باندې انسان 15 لمونځونه په شپه ورځ کې کوي بس 15 لمونځونه ودې کړل خو الله رب العزت په باندې بدلې نه درکوي چې کومې ودې د سره کړي دا شانتې ډرامې دي په ډرامو باندې روژه نه ماتېږي ځکه چې روژه په هغو شیانو باندې ماتېږي لکه ځینې علما په خپلو کلیپونو کې وایي چې چا فیسبوک استعمال کړه په هغې باندې روژه ماته شوله هغه تقوا چې کموي هغه د ښه عمل کم ثواب بیا په باندې الله رب عزت ختموي علما لیکي امام روح المانی رحمه الله ته د آیات لاندې چې قو انفسکم اهلیکم ناره لیکي ان اشد الناس عذابا یوم القیامة من جهل اهله وی چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه سخت عذاب دغو خلکو وي چې هغه خپل ځان خپله کورنۍ خپل ښځه بچي دا په جهالت او د دین نه په لرېوالي کې وساتل او هغه دا دی چې نن موږ دا ډرامې کوو موږ هغې ته وایو چې یاره دا اسلامي ډرامه ده دا اسلامي تاریخ دی نو اسلامي ډرامه او تاریخ پکې چېرته 1% وي او بقایه په هغې کې داسې خرافات او شیزونه وي چې هغه ګناه ده او کتل یې نه وي په کار